बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़ईम केसर खान और तासो गोरे क्राइम कहानी ग्रानू को तुन को पिंजोर जी उड़ान दे दसोकनो ताने पे हुदूद चुआ गुजोरो के द मेट्रक यो स्टूडेंट लगी शेव और बल स्टूडेंट वजलेव पुलिस द मुलजिम गिरफ्तार करे दे हवाले सरा देननी रिपोर्ट के तासुला ददी किस टोल तफसील दरकोम चेयरा यो स्टूडेंट चिकम अगा दे मकतूल सरा अत नह काला पयो बेंच तेर कड़िव सो वजूहातु ची अगा तमाचर उचता का और दगा अलग के कत्ल को दे अलग प जिंदगी की सदा से कमियो ची आगे प वजह बांधे दे प दुम्र वड़ा खबरा बांधे दोनों गुस्सा शो ची खपल मरगरे ओवजो पुलिस दा मुलजिम निवले सिंह दे और दे मुलजिम पखपल तफ्तीश की द कत्ल वजूहात सब बयान करी दी दा यो ढेर तफसीली और द इबरत नडक रिपोर्ट दे जरूरी हो दा सचल शे हो सर दे वो कोई डिटेल्स हो मेहरबानी दा 14 باندې پولیس سره رپورټ شو او د لوکمان د بابو عثمان زوی چوا ګجور کې اوسیدونکو دی کور مخې ته هغه چې بیټک سره ولاړو نامعلوم کسان هغه ټارګټ کې وی وشتو خلکو تخته پولیس لاړه موکیله کم چې ایویډنس او کیمرې پولیس وکته هغه نه بیا د ملزم آیډنټیفیکیشن وشو او پولیس بیا درې ورځې پس ملزم ونیو دا چې کوم مقتولو لقمان د پلار سوي چې د سکار روزګار کو که سبق وي دا سو کو دا لسم جمعات کې سبق وي او سکول سبق به وي نو سکار روزګار به نه کو بیا چې کله دی په کیمرو کې وکړه چې دا ملزم صفوان دی د سوي چې دا صفوان د زوی مرګره کسو دا چې د پلار بکول چې صفوان د کور نمخ کې سو ورځې مروړتلو او بیا دراوستو نو د سره بیا دوستانه او دی بتل راتن دلته او جی پولیس چې کوم انویسټیګیشن وکړ بیا او دا ملزم تور چې ملزم یو نیسو ملزم سایډ نه مغ خپل سټوري وکړه او جی مدعي چې سټ ټایم داوا کوله کله چې سړیو پیژند چې دا خو صفوان دی زما د زوی مرګره دی او هغه سټوډنټ دی نو هغه سوې هغه ټایم کې لا چې ملزم نو نیول شوی وجه څنګه یاد کړو نو وجه سر د صحیح ته معلومه نه و او د روټین کې راتله تنی مکی دي سره ملاوي ده او بیا بتله سردس وجه معلومه نه و او خود دغه دی ته چې مرګتیا په دې جوړه وا چې کم درې ورځې د کو نه بار تر کړو بیا دراوست خپل فیملی سره ملو کړو کم چې دا صفوان ماشوم دی د مور د مړه پلار دوی ماده کړی دی نو د کور تلو نو بیا د مقتول لقمان چې کم دی د فیملی سره ملو کړو او د بیا فټس وای کړو دراوست خپل هغه بیا د صفوان غوسو نه دی سره صفوان خو بیا چې کوم سټوري کوي او چې ما د سره مرګتیا نه کول غوستو د ما سره وی چې مرګتیا سره کاوه نو د بیس باندې ما بیا د سره بل مرګریم راغلی دی آی پسې پولیس لا لګیا دی او هغه په ذریعہ هم سره راغی سره بار ولاړو تماچا ماروړ او تماچا بیا وشته د دې د وجې د ماته چې ما سره دوستي کوم په دې خپم چې زه سره دوستي نه کوم ملزم چې کم دی دا خو سټوډنټ دی سوچ د تماچا چرته نه دغه د سره چې کوم بل مرګري کوم راغلی بل نامعلوم آی کی پولیس لګیا دی ان شاء الله ډیر زر وو چې تماچې دا نه وړي ملزم بیا کلو څنګه ملو شو چې د چرته د کم زین بیا گرفتار شو د انر سټی کې اوسېږي او پولیس کوم انفارمرز دی هغه اکټیو کړو بالکل سپید پرچات کې کله د کوټ تراغین پولیس بیا ریډو کو دی بیا اریسټ شو بسم الله الرحمن الرحیم قیصر صاحب تاسو ته او تاسو کریم کہانی ټیم ته چې کوم دی نو هغه چمکانو تاندې ته ویلکم وایم او زه بیا یو واره مغه دعا دوهراوم چې الله رب العزت یو کې چې تاسو دا ایفورټس چې کوم دي تاسو د ویډیوګانې جوړول وغیرہ دا چې کوم دی په خلکو کو یو اویرنس پیدا کی دا څه و چې په 14/1/2024 کې چې کوم دی هغه د میټرک سټوډنټ د خپل کلاس پیلو بل ملګری چې کوم دی لقمان هغه چې کوم دی هغه په یو معمولی خبره باندې دغه کړو وجلو او هغه چې کوم دی اف آر په کې لا شو او پردن انویسټیګیشن چې کوم دی هغه ماته حواله شو ما بګ انویسټیګیشن کولو وجه هم مخه تراله او ملزم هم اریسټ شو وجه سوا او ملزم څنګه گرفتار شو د کم زینه گرفتار شو دا ذکر شوی و چې دا لکه چې کوم اکیوز دی دا سورزي مخکې چې کوم دی د کور نه خپه شوی او هغه خفګان وجه دا و چې د خپل والده صاحب چې کوم دی هغه پاس شوی دا او والد صاحب چې کوم دی هغه د روټو په تنور کې کار کوي د ټول تربیت وغیرہ چې کوم دی د خپل خور او اوخه کوي د دې وجه نه دی په خپل کور کې سم مسله را لاله او د خپه شو او د میسنګ شو د کور نه لاړلو داغي مشران براتلو او د دې ډیسیز نه به تاسو کولو چې زما ضرور
تاسو سره چې کوم دی نو هغه نشستو برخاست دی، لهذا دا لیک تاسو سره د موږ راکړي. هغه ته دې خبرې بار بار یقین دهاني کوله چې کله د موږ سره شته نه، چې کله راشي موږ به تا ته کال وکړو. هغه چې کله راغو تقریبا په 27 تاریخ د میسنګ شوی، په 29 تاریخ د دوی ته راغو دولت چې ویلي او هغې ته کال وکړو چې تاسو راشئ. دغه چې کوم دی صفوان د موږ راغلی دی، هغې راغلی صفوان یې ځینې واخیستو او هغې خپل کور ته یوړلو. یو دا وجه وه. او دویمه دا وجه دا وه چې دوی خبره کې دا دواړه سکول ملګري یو بل نه خفه شو. د چې دوی کله خفه شو بیا دوی یو بل سوري موري وي ورته چې سوري بیا به داسې نه کېږي، خو دغه سوري باوجود هم بیا چې کوم دی دوی یو بل سره یارانو دوستانه نه کوله. نو بس هغه دې وجې نه چې کوم دی هغه راپاڅېدو او داسې حرکت یې وکړو. صفوان څه وایي چې کله د قتل وکړو دا په کوم ورځ باندې، نو دی واقعي چې قتل راغلی و که نه جنګ جګړه شوه نو بیا مطلب د ډز کړی؟ کیسر صاحب هغه باقاعده ته وایس کړی دی. دغه زما موبایل چې کوم هغه ما سره په فرض باندې ما قبضه کړی دی، وایس کړی دی. وایس کې دا خبره کړې ده چې ته مخامخ دکان ته وروځه زه درځم. هغه ټیک ټاک راغلی دی، هلته کیمرو کې چې کوم دی هغه ښکاري ټیک دی چې راغلی دی. پاسپورټ خلکو چې کوم دی لیدلی دی، ډېر خلکو لیدلی دی. او هغه خو د دې خبرې نه ډ انکار نه شو ګرځېدی هم راغلی. البته په بایک باندې راغلی، یو ملګري سره بل هم وروستی دی چې هغه بل ملګري نامعلومو هغه انون چې کوم دی هغه خلاف اف آر راشوی هغه مو الحمدلله موږ ټریس کړو. انشاءالله زه به هغه ریسک کې خیري سره تماچه د کم ځای راغلی و د میټرک سټوډنټ سره کور کې د پرسته وه هغه راغشتې وه. دی وایي چې د کله دا قتل وکړو که نه، تاسو وایئ چې د پلار هم بل واده کړی دی، مور یې مړه ده، مطلب کور حالات هم داسې ګډوډي دي. څه وایي دا دونه ورځې د چېرته تېرې دی وتښتېدو. دی به کله یو ځای کې به ناست و، کله به بل ځای کې، کله به ترو کړو، کله یو ځای کله بل ځای کې. زموږ خو ټوټلي چې کوم دی دا ډوټ مونږ ته چې دی به مومندو کې دی، خو نه هغه دلته په پېښور کې و. بس الحمدلله هغه چې کوم دی دا وید وی په ناپامیس چې کوم دی مونږ ارست کړو. اوس هغه څه وایي مطلب دا خو ډېر نږدې ملګری و، هغه ته خو په دې باندې خفګان و چې دی ورسره دوستانه نه کوي. اوس خو هغه د دنیا نه هم لاړو، نو تاسو ته څه وایي؟ هغه تاسو به تپوس کړي؟ کیسر صاحب ما انټروګیټ کړی دی او د هغه کیفیت چې کوم دی داسې عجیبه غوندې کې کیفیت و. ځکه چې هغه خپل ملګري موږ به هغه ویډیوګانې مو ته ښودلې، نو په هغې چې به یې کتلې نو پریشانه به وي. بیا چې کوم دی د ډي سي والد صاحب راغی، هغه اوس دلته کې په حوالات کې ورسره میلو شو. هغه چې وکتل نو هغه وایي دا مې بچی دی، دا مې بچی دی. هغه چې ولیدلو نو بیا هم په ژړا شو. او ما چې به روویستو، ما چې به کوم دی د لقمان خبرې ورته کولې، نو بیا هم چې کوم دی هغه په ژړا کېده به خفه کېدو. نو ضروري خبره ده چې دومره مطلب چې سړی 8 کاله 9 کاله چې کوم دی په یو بینچ باندې پاتې شي او د یو بل سره دومره ګهره تعلق وي، چې دومره ډیپ تعلق وي چې یو بل سره چې کوم دی د کور تګ راتګ وي، او بیا په معمولي خبره یو د بل د لاسه مړ شي، نو زړګیا بیا خو ضروري خبره ده چې د خفګان به وي، تکلیف به هم وي، پریشانی به هم وي او یادېږي به هم. صفوان د دې حوالې سره څه ویلي دي چې دی پیل ځل کور نه ولې خفه شوی او چېرته تللی و؟ کیسر صاحب دا خو د هغې انټرنلي خپله څه معامله ده او ضروري خبره چې سړي مور نه وي او د رور یا د اوښي په کور کې اوسېږي یا د خور سره اوسېږي، نو خامخا څه یادونه به یې راځي، څه تکلیف به ورته وي، څه ریکوایرمنټ ځان نه برابر شوی، څه پین کاغذ به نه برابر شوی، چېرته تګ راتګ مسله به وه، هغه به چېرته دوستانو سره به نه وي پرېښي. نو دا د کور کې دا اونې پکې راځي او مطلب چې په ګوډ پیور کې هغې به داسې کړې وي، ځکه چې هغې دومره د تربیت کړي، هغه باندې سبق وي او بیا دې چېرته څه ځای نه منې کړي یا د هغې نه برابر کړي، نو زه په پیور کې به نه و. نو زما په خیال کې هغه څیز که دې ته نه ارینج کړی ورته یا هغه شی نه دغه کړي، نو به د په ګوډ پیور کې به، خو چونکې دی خو ماشوم دی، میچیور نه دی، نو دې باندې به کېدای شي هغه خبره بده لګېدلي، د دې وجې نه د کور نه تللی دی. سر څنګه چې تاسو وایئ چې دی په خپله ماشوم دی که نه، او خپله مور مطلب ماشوم چې ډېر ستړی شي یا خفه شي لاړ شي خپل مور ته فریاد وکړي، پلار ته فریاد وکړي، دی د دغه دواړه رشتو نه تقریبا محرومه دی، بیا یې دا قتل هم کړ دی. تاسو څه ګڼئ چې کله تاسو سره ورځ دوه د په انټاروګیشن کې تېرېږي که نه، چې دی ماشوم کې کمې کم ځای کې راغلی؟ کیسر صاحب د تربیت کمی وه او لږه نه د تربیت ډېره کمی وه، چې په دې عمر کې چې کوم دی نو هغه سړی ټیک ټاکې جوړوي او بیا مطلب دا دی چې دغه د روکوالي څوک نه وي چې هغه روکو کړي، بیا په دې عمر کې چې هغه د بل ځای ته شپې له ځي، بیا په دې عمر کې چې کوم دی د نورو خلکو ځایونو ته ځي او بیا د ښار نه راځي، بیا د چمکنو علاقې ته راځي. نو زما په خیال چې د ټول نه لویه وجه د مور سایه چې کوم هغه د سر نه چته شوې وه، د دې وجې نه زما په خیال چې د تربیت چا هډو څه ټایم نه دی ورکړی. بلا شي کیسونه تاسو ټریس کړل چې په هغې کې داسې کم عمره د ملزمان وي، کله مقتول کم عمره کله ملزم، وجوهات تقریبا همدغسې وي. څه ګڼئ تاسو؟ د دې هلک خو مور نه وه که نه، پلار یې دویم واده کړی و، بچي نن سبا د خلکو اوري مني، تاسو خو بلا شي کیسونه انټاروګیټ کوئ که نه؟ کیسر صاحب خپل وخت رعایت کا، موږ به خپل وخت رعایت کړو، دا خلک چې کوم دی خپل وخت رعایت کړي. څومره د ادب زمانه وه، څومره د احترام زمانه وه، ټیک ده. او مطلب دا دی چې اوس هم که تاسو سوچ وکړئ
اور دی عمر کې تاسو ته والد صاحب کار لته وکي زه یقین وکړم والد صاحب در رسېدو پورې به چې کوم دی نو ستا به په ټولو لار کې په ځان مختلف قسم کنفیشن کې چې خالي دا غلطي مې کړې په دې به مې ماته ډانټ پټاو کوي په دې به راته کوي په دې به راته کوي په دې به راته کوي اوس هغه چیز ختم شوی دی اوس هغه حیا ختم شوی ده اوس هغه ادب ختم شوی دی اوس هغه احترام ختم شوی دی اوس هغه ورولي پلارولي مورولي رشتورولي او ټول ختم شوی دي بس د قیامت میدان دی او بس چټیل میدان دی د قیامت نفسان نفسي ده هر سړی چې کوم دی خپل ځان مبرا ګڼي د هر سیزونو هر سړی ځان د قانون نه مبرا ګڼي هر سړی ځان چې کوم دی د پیمل ممبر کې د ریلیشن نه ځان مبرا ګڼي هر سړی به زه بادشاه یم او میدان کې چې زه سکوم بس شاه سوار یم هلکه دا شاه سوار نه وي مخکې چې کوم دی د پلار وي د ورور وي د ماما وي د ترور وي او دا چې کوم دی دا سیزونه ټول د دې دپاره وي چې سړي ته یو لګام لګوي لکه څنګه چې اس ته لګام لګي داسې دا رښتې سړي ته لګام لګوي چې هغه په خپل حدودو کې دننه اوسېږي چې کله دغسې رښتې نه وي څوک تربیت ته چې کوم دی ټیم د خپل بچو ته نه ورکوي بیا به هم دا کیسې په دې عمر کې کېږي سر دا چې کوم ملزم صفوان تاسو یاد کړه ایج څومره دی مطلب د ته به د 302 سزا ملاویږي که نه دی کم ایج دی کیسر صاحب دا بټوین د 17 اور د 16 دی اور که زه تاسو ته دغه سیکشن یاد کړم سیکشن ماته یاد دی نو اصل نه چې اخر نه بیا نور کوم عمر خلک فایده والی ټیک ده نو داسې ده چې بعضې وخت کې دا زما یو کیس داسې شوی د دې پیشتخري چې هغه هم ډېر انډر ایج و هغه د سپریم کورټ پاکستان هم بل کینسل کړه زه په خپل سپریم کورټ کې هغه کې پیش شوی یم هغه سپریم کورټ هم بل کینسل کړه وته او بعضې وخت کې داسې وي چې انډر ایج ته چې کوم دی نو هغه بل ورته میلو شي نو د کورټ په دغه باندې چې کوم دی نو پر هم او کرم باندې ده ځکه چې د کورټ په تاریخ موږ ته دغه نشو ورکولی شورټي نشو ورکولی مې بي چې سپریم کورټ پورې ورسي اور مې بي چې نو پېښور کې فیصله شي ګرانو کتونکو ډیره زیاته دردناکه پیښه ده د علي اکبر خان کم د ملزم حوالې سره او کم نصیحت والا خبره چې تاسو واورېدې نو الله دې وکړي چې اول خو په دغه نصیحت باندې د نن سبا چې کم ځوانان یا ځوانانې جنکې دي په دې خبرو باندې عمل وکړي پولیس ډېر بر وخت کاروایی کړې ده ملزم یې نیولې دی د ملزم حوالې سره هم تاسو واورېدل چې هغه کمې محرومیانې وي الله پاک دغه نه مور اغشتې وه خو د پلار چې کمې ذمهواریانې وي نو په کار دا ده چې هغه دا وي که هر یو پلار وي چې هغه تر اخره پورې خپل ذمهواریانې پوره کړي نو بیا به داسې بچي چې کوم دي داسې د بېراروۍ شکار کېږي به نه نو الله دې وکړي چې موږ ټول خلکه څومره یو څومره زموږ ذمهواریانې دي د مشرانو هغه موږ پوره کړو او څومره کشران دي دې ته که مشران کومه خبره کوي نو دې مشرانو دا ټولې سختې او نرمې لیدلې وي دوی کوم کشرانو ته کومه خبره کوي نو د کشرانو په فایده کې وي الله دې وکړي چې په دې ټولو خبرو باندې دا کشران عمل وکړي